نن الحمدلله مدارس آباد دي. او د ما عزیزانو زه اکثر دا وایم جهاد افغانستان چې کله وشو بیا ډیر کسانو هجرت وکړو. د هغې هجرت په برکت باندې خلک هغه مهاجر علم دین ته متوجه شول. هغې سره زمون په خلکو کې هم رغبت راغی. او دویم نمبر باندې د تبلیغ په برکت باندې نن مدارس آباد لوی لوی افسران لوی لوی وزیران لوی لوی مالداري خلک ما په خپلو سترګو ولیدل چې الله تبارک وتعالی کله په دې تبلیغ لاره کې قبول کړو. د بچو لینې بدل شو او نن هغه کسان زه وینم چې د هغوی بچي الحمدلله ښکلي ښکلي عالمان دي. نو د ما عزیزانو نن سبا د تربیت بس د بچو تربیت دپاره دا مدرسه او د مشرانو تربیت دپاره چې دا تبلیغ والا مدرسه ده چلتا پیرتا مدرسه. تاسو نه مې درخواست دی چې په خپله د الله په لاره کې وخت لګوئ. او دویم نمبر باندې علماو ناسته دا ډېر لوی اهمیت لري. د علماو سره ناسته پاسته کوئ د هغې برکات ډېر زیات وي. تېره ورځ ما یو کتاب کتلو علامه طنطاوي رحمت الله علیه لوی عالم تېر شوی دی. هغوی لمسی څه تحریر و هغه مې کتلو. ویې ویل چې زموږ نیکه به له مصر نه باقاعده یورپي ممالکو ته تلو امریکې برطانیې وغیره ته. نو موږ به بار بار ورته چې حضرت موږ هم بونځه هلته موږ به اوسو ډېر لوی د اسانتیا والا زندګي به تېروو خو هغوی نه منل. اخر یو ټیم داسې راغی چې موږ لاړو. هغه لمسی لیکي چې ما تحقیق شروع کو چونکې ما ته څه څیزونه سپارلی شوي وو. نو مخکینو مسلمانانو کورنیو سره ملاقاتونه مې کول. ویې ویل چې دا مسلمانان لاړل. ویې ویل چې یاره مونږ د خپلو بچو خیال ساتو مونږ باندې دا کافران اثر نشي کولی. د علماو سره چونکې ناسته پاسته نه وه کفارو سره ناسته پاسته وه. لیکلی دي چې 100 کاله مخکې چې څونه کسان تلي وو هغې 60% کسان کافران شوي دي او چې کومه 80 کاله مخکې تلي دي هغې 40% کسان کافران شوي دي. او د علامه طنطاوي رحمت الله علیه اولاد کې یاد کوي ویل چې مونږ کې 22 کسان کافران شوي دي. او وجه دا ده چې هلته علماو سره ناسته پاسته نشته. دې په بنا باندې تاسو نه مې درخواست دی چې درس قرآن کېږي درس حدیث کېږي درس فقه کېږي په هغه کې هم ناسته پاسته کوئ. چې د تعلیمي حلقې وي فضایلو حلقې وي په هغه کې هم ناسته پاسته کوئ. الله لاره کې وتلو کوشش هم کوئ او دې سره سره د خپلو بچو تربیت سوچ وکئ. نوجوانانو نه مې دا درخواست دی بچیانو دا زندګي تېرېدونکې ده. د خپل مور او پلار خدمت وکئ جمعه سره رابط وکئ او د فیسبوک ته توجه په ځای باندې دین طرف ته توجه وکئ. دا ملګرتیا د فیسبوک والا دا یو 2 ورځې وي او یو 2 ورځې تاسو ګپ شپ خو به وي خو آخرت نه مو غافله کوي. دې په ځای باندې علماو سره دارنګې تبلیغ دعوت ملګرو سره ناسته کوئ او که چیرې د مدرسې والو سره څه ګنجایش وي نو هغوی نه مې دا درخواست دی چې د کوم نوجوانان دي هغوی دپاره ماښام ماسخوتن څه پروګرام د کتابونو شروع کړئ. امید دی چې انشاء الله العزیز دا نوجوانان هلکان دا به یوه ورځ علما جوړ شوي الله دې دا ماشومانو ته دا ختمانې مبارک وفرمایي. د دوی والدینو د دوی اساتذهو دپاره دی الله تعالی جل جلاله امن والوه د خیر ذریعه وګرځوي. جناب قاری صاحب هغوی دپاره دی هم الله تبارک وتعالی مزید په دې ادارې کې برکت واچوي مزید دی الله پاک اخلاص ور نصیب کی. الله تبارک وتعالی مو هر قسم غمونو نه محفوظ وساتل کا او الله تعالی جل جلاله امن والوه تاسو ته خپله رضا نصیب وفرمایي.